اسلام تل د پاره د رحم او اسلام تل د پاره د نرمۍ حکم کوي، مو تا ته حکم کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جهاد طرف ته روان دی، د یو ځکه پلاو واچو، یو صحابي لاړو، یو د مرغۍ شانتي وه، کلکوله ده یا بلبله ده، د هغې جاله ده په یو ونه کې. صحابي ورغې او د جالې نه یې هغه د دې بلبلې دا بچي راواغېسته، هسې د خندا دپاره د ګپ شپ دپاره راواغېستل او لاس کې نیولي دي. نو دا بلبله چې دا د ده په سر باندې ګرځي ګرځي ګرځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم اخوا تشریف فرمایي. دا صحابي ورته خاندي، یاره دا بچي لاس کې نیولي دي، دا مرغۍ راځي او د ده په سر تاویږي را تاویږي، خو ده خو دا بچي پرې نه ښودل. یاره دا زناور ګوره دومره الله جل شانه دوی ته یو قسم عاطفه ورکړې ده، دوی ته هم الله جل شانه رحم ورکړی، په خپلو بچو باندې دومره مهربانه. سوچ کوه د هغه په سر کې خو زموږ ستا غوندې دماغ نشته او نه زما شانتې زړه دی، نه ستا شانتې زړه دی. نه ورته قرآن راغلی، نه ورته پیغمبر راغلی، نه چېرته مدرسې ته تللي، نه چېرته سکول ته تللي، نه چېرته استاد ته ناست دي. ګوره په دې انډو باندې څومره په مینه محبت باندې ناست دی. که سیلۍ راشي انډ دې پټوي، که باران راشي انډ دې پټوي، داسې کوي که نه. دغه رنګې که پیشو پې حمله وکړي، خپل بچي چرګه د بدن لاندې کړي او بس پټي کړي سیبه. دغه رنګې دا چرګه بیا په پیشو ور حمله کړي، ښه ورته پته ده چې د پیشو مقابله زه نشم کولی. یاره و چې ته زما بچي مړه کړې، زما په ژوند خو به یې مړه نه کړي. پیشو ته دا وایي، سپي ته دا وایي، یاره که زه دې مړه کړم نو راځه بیا زما بچي به خورې، زه به نه یم. خو چې زه ژوندی یم خوړی نه شي. کله داسې ورپسې منډه کړه، کله داسې منډه کړه. نو زناورو ته هم الله جل شانه دومره رحم ورکړی د څه لپاره چې دا خپل بچي راغږي. نو دا مرغۍ ستړې شوه، په تاویدو باندې پوه شوه چې دغه سړی دغه صحابي زما دا بچي ماته نه راکوي. راغله او د ده په لاس باندې کېناسته، د خپلو بچو سره په دې لاس باندې د صحابي رضی الله عنه کېناستله. صحابي دا هم راولي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واقعه بیانوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي شابه ګوره دا بلبله د دې دا مور دا په دې پوه شه زما صحابي چې زه د بچو نه غیر ژوند نه کوم. راځه چې زما بچي رانه مړه کوي او دوی ذبحه کوي، راځه ته هم ورسره کښېنه، ته هم دې مړه کړي. د بچو نه غیر زما زندګي په کار نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کوي شابه پلان کیا لاړ شه، د کمې جالې نه د کمې ونې نه چې دا بچي راښکته کړي دي، دغه بلبل هم ویسه، دغه مور هم ویسه او دا بچي هم ویسه، واپس یې په هغه جاله کې کېده. صحابي لاړه هم دغه رنګې سیبه دا زناور نه دي، دوی هم د خپلو بچو دپاره دومره قرباني ورکړي. زما ستا مور زما ستا دپاره څومره قربانۍ دې ورکړي دي صاحب. د شپې چې کله ماشوم موته والو په ژړا به نو پلار څه وایي، غلی که دا ماشوم غلی که دا ولې جالي، نو مور پې څه وکړي چې جالي. ته راپاڅېږه، اوبه ورته ورکړه، دوایي ورته ورکړه، غېږ کې ونیسه، مولې کړه، څه به یې پکار وي. شابه ځینې ورته وایي شابه د سپي لوري، شابه مردار یې، خدای دې تباه کړه، خدای دې غرقه کړه، ستا د لاسه خو ماخوبونو که دا ماشوم ولې جالي. هلکه داسې کوي که نه، نو مور پې څه وکړي. بس ته دومره توره کړې ده چې درته یې راوړی دی. نور خو ته تکړه شه او قلاروی که نه، د ډاکټر غمې وکړه، د پیو غمې کوه، د دوایي غمې کوه، د روټۍ غمې کوه که نه. خامور خو د خوبه سیبه وکړه. څومره تکلیف یې سړي ته چې ته ودی او ناڅاپي دې څوک پاڅي. مور هغه مور چې ماشوم ته پی ورکوي